الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله ورسوله. معزز ناظرین و کتن کو شریعت احکام جاری دی، دین اسلام پی جندل اغی باندې عمل کول مونږ او تاسو د پاره ضروری دی. یوټیوب چینل په ذریعے سره احکام شریعت تاسو ته مونږ در رسو. نن با او 10 چار اندام وضو مکروحات بیانو. خو د مکروحات بیانولو نه وړاندې راځي ډیر یو بهترین حدیث شریف دی، هغه تاسو ته د 10 متعلق اوروما. دار قطنی او بیهقی په خپل سنن کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چاچ بسم الله اول او دس شروع نو دی او دس د وجنا الله جل جلاله بعد بند سر نه ترخپو پورې ټول بدن د گناهونو نه پاک او کچا بغیر د بسم الله نه او دس وکړو نو د بدومره بدن پاک شي چې څومره بدن باندې اوبه تیرې شوي دي. نو معززو کتونکو تاسو قتل د بسم الله شریف څومره برکات دي چې هغه بسم الله شریف د وجنه زمونږ سر نه ترخپو پورې ټول بدن پاک کیږي او کومګه بغیر د بسم الله نه او د سکون صرف هغه اندامونه به پاک شي چې په کوم باندې او به بدلی دي. نو دا د بسم الله شریف برکات دي. نو او 10 مکروحات طرف ترازو. اول مکروح دا دی چې او 10 د پارا نجس او پلید ځای باندې کېناستل. دویم مکروح دا دی نجس پلید ځای باندې او 10 اوبه غورځول. دریم مکروح دا دی په جمعات کې دننه او 10 کول. څلورم مکروح دا دی اعضاء د او 10 نه لوټي وغیرہ ته قطرې غورځول. یعنی مونږ او 10 هم کوو کم لوخي نه او غي لوخي ته زمونږ قطرات هم د اعضاء او اندامونو نه رواني دا هم مکروه دي. قبله طرف ته توکل یا کلی کول او بد خلی تواچول او قبله طرف ته د ټوکړي دا هم مکروه دي. بغیر ضرورت نه دنیاوی خبر کول پاو چار اندام کې دا هم مکروه دي. زیات او به خرج کول دا هم مکروه دي. دومره کم خرج کول چې سنت ادا نشي دا هم مکروه دي. مطلب مونږ به د میاروي نه کار اخلو. مخته او بور وشتل دا هم مکروه دي. ډیر کرته به تاسو ګورئ مرګري په زور باندې مخته او بور ولي دا مکروه دي. په 10 کې یو لاس سره مخ وینځل دا هم مکروه دي. د مړی مسا کول ګوره 60 مسا کول مستحباتو کې دي، خو د مړی ګلې مسا کول دا هم مکروه دي. په ګس لاس باندې کلی کول، خلی توبه چول، پوزه توبه چول په ګس لاس باندې چې د بعض خلکو عادت وي دا هم مکروه دي. په خلاص باندې پوزه پاکول دا هم مکروه دي، ځکه چې په ګس لاس په مونږه تاسو پوزه پاکو. په خلاص باندې پوزه پاکول دا هم مکروه دي. بیا خپل ځان د پاره لوټه وغیرہ خاص کول دا هم مکروه دي. درې پیره اوبه درې پیره مسه د پاره اخیشتل. ګوره مسه خو یو پیره اوبه اخیشتل دی او مسه کول دي. که څوک درې پیره اوبه اخلي او درې پیره مسه کوي دا هم مکروه دي. په هغې کپړې سره اندامونه د او 10 وچول چې په کومې کپړې سره استنجا اوبه چې دی وچې شوي، یعنی مطلب شرمګاه سره سړي مګلی وي هغه کپړه، نو هغې باندې بیا او 10 اندامونه وچول مکروه دي. او اخیره مکروه دا دی چې سترګې یا شونډې دومره زور سره بندول چې هغې کې څه شی وچ پاتې شي سیسا، نو او 10 نه کېږي دا هم مکروه دي. نو معززو کتونکو دا د او 10 مکروحات شو. د دې مکروحاتو نه به مونږ په او 10 کې ځان ساتو، خیال به کوو چې دې مکروحاتو نه ځان بچ کو او ښه انداز سره زمونږ چار اندام وشي، وضو وشي چې مونږ ته په باندې پوره ثواب ملاو شي او مونږ ته الله جل جلاله هغې فیوزات راکړي. امید دی دا درس په تاسو ځان سره محفوظ دوئ، خپل نوٹ کړئ، بل مرګري ته صدقې په نیت شیر کړئ، شریعت مطهره نه ځان خبر کړئ، دین اسلام نه ځان خبر کړئ. زمونږ او ستاسو ټولو سکون او آرام اطمینان هغه په دین کې پروت دی. دین نه به ځان خبرو. امید دی تاسو به په توجه سره زمونږ دا چینل اورئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد.